ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې دې وخت کې موږ د سوات د مرکزي ستر ښار د مینګورې بلکې د ملکن ډیویژن چې کوم د فیصلو مرکز دی همالته کې موږ راغلي او دلته کې د کلاس 4 چې کوم نوکران دي او کوم چې د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق ساتي هغوی ته څه ستونزې رامخې شوي دي او د حکومت چې کومې دعوې کړي چې موږ په تعلیم کې تبدیلیانې راوستې دي نو هغه تبدیلیانې موږ تاسو ته ښایو چې دوی نن کومه تبدیلي راوستې ده چې دوی د حکومت په اشارو باندې ګډېږي او که دوی زموږ چې کوم عوام دي هغوی ته انصاف ورکوي دې وخت کې موږ سره د کلاس 4 چې کوم صدر دی هغه ولاړ دی هغه نن تپوس پوښتنې کوو چې دوی نن کوم احتجاج دی د هغې وجوهات څه دي. لاول خو زه ستاسو د میډیا والا شاهد صاحب ډېر انتهایي مشکور یم چې دې موږ غریب طبقې له راځي او زموږ همیشه د غریبې طبقې اواز دی اوچتوي. دا یو صورتحال جوړ شوی چې کله زیب النساء یو ډیو دلته راله هغه چې راله هغې په دې سوات کې داسې مسلې جوړې کړې چې د هغې سره په بنګله کې یو ذاتي ملازمه چې سرکاري ملازمه وه د هغې په کور کې به یې کار کوو نو هغې پر یاد وکړو یا هر څه چې وکړو خو د هغې خاوند هغې په نمبر 1 سکول کې په نایب قاصد پوسټ باندې واغست پرش بیا 3 ورځې پس هغه پرش سړی راوست او دفتري پوسټ باندې کېنه او دفتري چې کوم د 30 سالو ملازم دی هغې اوچت کړو هغې سویپر ته حاجي بابا سکول ته ولېږو نو موږ ستاسو په میډیا په ذریعه باندې پریس کانفرنس یې وکړې څلکو بیا تقریبا 6 میاشتې پس د دې شانګلې نه یو ایډیو راغی عبدالعزیز شاهین هغه د مصر خپل یو ذاتي تعلق و هغې ورته وویل چې یاره دا اډر دی زه په دې باندې دغه شي یم او دا اډر په دوباره کول غواړي هغه اډر په دوباره وکړو موږ ورته ویل چې دا مه کوه دا ظلم دی ځکه چې دا سړی اوس کال پسې ریټایر کېږي آیا دی په کم قانون کې ته د دفتري نالې او سویپر له یا یې بیشتي له لېږي هغه بس دا زموږ زور دی موږ یې کوو هغه اډر هغوی وکړو دا بختي اکبر چې دی دی په 19 تاریخ باندې په بیشتي پوسټ باندې لمبر 2 سکول ته بدل کړو بیا په 21 تاریخ باندې هم د دې بختي اکبر سسپنشن یې وکړو زما هم سسپنشن وکړو بیا ډیپو ته چټۍ وکړه چې یاره په دې ایپایر وکړه ایپایر څه وکړه زه به د دې ناجایزه کېږي د دې سره هر نمونه چې کېږي به دې مخنیوی کوم که ما د نوکرۍ نه وباسي خو د هغې پورې زه نه قلاریږم چې څوک زموږ د دې کلاس 4 نه د ناجایزو زه د هغې پورې نه کښېنم. بله خبر دا چې تاسو دا ووایئ چې سیاسي خلک زموږ دا ټولې محکمې دا د سیاسي خلکو په خوله باندې چلیږي لکه زه تاسو ته خبر وکړم زما دې سره ټس په دې دی چې موږ حکومت ته تحریک انصاف له اوټ په دې ورکړی دې قوم له په دې ورکړی چې موږ ته انصاف میلو شي موږ په کروړو روپو ځمکې ورکړي دي دې ډپارټمنټ له دې زموږ سره اګریمنټ کړی دی موږ ول هغه ځمکې ورکړي چې کومې قیمتي ځمکې دي دې دا کار کوي چې د وترول نه یو سړی راوستی دی په ټیغکو کې برتي کړی د مټې د چوپړیال نه سړی راوستی په هزاره کې برتي کړی د کالام سړی راوستی او په دیزه کې برتي کړی زموږ چې کوم صحیح پوسټونه په هغې باندې امپیګانو له خلک اخیستی نو زه اوس هم دا خبره کوم چې انشاءالله که د دې کلاس 4 سره چا ناجایزه وکړه زما نوکریم قربان زما سرم قربان زما بچیم قربان خو زه به د دې حق نه اخوا نه وړم دا زمونږ یو جایز مطالبه او د هغې پورې موږ نه قرار ولو ته سیاسي خلک ناست دی دوی سیاسي خلکو ته پته چې دا ډپارټمنټ په څه طریقه چلیږي او په څه طریقه روان دی موږ خاص کر د ډي سي نه زموږ د صوبې څه کار نشته زموږ د ډي سي نه دا مطالبه ده که په دې هفته کې دا مسلې حل نه کړې موږ که دې روډ ته راوته څه نقصان ورسېږي دا ډي سي صاحب به یې ذمواري. نو دې وخت کې زموږ چې کوم چارواکی دی د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه هم عاطف خان هغه هم ستاسو وزیر دی د هغه نه څه مطالبه کوي ډي سي صاحب خو په دې کې خپل منډې تړلې خو د هغه نه هم څه مطالبه ده نو هغه سیاسي خلک دی زموږ د هغوی څه کار وزیر خو دی که نه کم از کم د هغه وزیر خو پاور خو نن سبا دی نو هغوی خو کله چې د دې مطلب راشي دې زموږ هر سیر کې خپل مطلب پوه کړي و د صوبایي حکومت نه د هغه نه زما دا بھرپور مطالبه ده چې د عبدالعزیز شاهین د انکوایري وکړي آیا د پیمل دفتر قابل دی یا د دې دفتر قابل نه دی زموږ د بھرپور مطالبه ده چې عبدالعزیز شاهین د دې پیمل نه لړکه د استاد سره دی په سکول کې به استادي کوي سکول کې به ټیچینګ کوي دا واړه دي دې دفتر کې دغه څه کار نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خپل تعارف وکړئ. زه بختي اکبر یم د ډیو فیمیل کې او زما سسپنشن شوی دی سر صاحب ټول تفصیل سره خبره وکړه او زه به صرف دومره ووایم چې یو ډېر غټ ظلم دا کوم دی استاد عبدالعزیز شاهین صاحب راغلی دی د خالص ذاتیات لکه چې سړی سړي سره کوي هغه وکړل بیا زموږ صدر صاحب ورته وویل چې چلو که چې دا خبره ته قلار شه ډېر په رضا قضا سره یې پوه کړو چې یاره دا ظلم کوئ تاسو ته مس پوه کړو چې قلار شه هغوی نه دا به زه کوم خامخا به یې کوم ته ورته ته وکړه اوس ټیک ته بیا هغه په ده باندې فایر وکړو چې دا راغلی د چل کړی مس په خپل مې فایر وکړو
وجوهات څه فایر بس باندې فایر کې څه لیکلي دا و چې د پیل وړی دی پیل ورکړی دی د چل کړی بدماشي کړې ده دفتر ټول ګواهي ورکړي چې په دفتر کې هېڅ فایل مال نه شي شرمر نه دی شي خبرې د په منځ کې شوي دي د چې کوم فایل و چې فایل ورکړی هغه فایل باقاعده کنسلټ بابو سره شته خو داسې یو خبر جوړ کړي چې هغه شان یو فایل دی ورک شوی دی چل کړی هغه په منځ کې هېڅ هم نه و دفتر ټول ګواهي ورکړي چې په دفتر کې هېڅ وایمه نه شوي شرمر نه دی شوی او خپل بیان ورکړی دی زموږ دغه چل وکړو چې بس زما لکه بیا ډسټرب کړم کینسل شوی آرډر بیا دوباره بیا بحال کوم زه بیا سوي په بیشتي کړم نمبر دوکه غلط بیا په دفتري پوسټ باندې دغه کوم نو موږ دا مطالبه کوو چې د ایډیو چې کوم دی شاهین لکه د ایډیو کړ ظلم کړی دی ا د څومره دستګۍ دی پیم لې لړکی به ام استاد سره اسکول ته دی ویلي کې دی دلته کې ا د دفتر کې لکه خیر توقع نه کیږي چې چا سره بخو کې چا سره مطلب مسلې جوړي مسلې حل کوي نو مسلې جوړي نو دا مهرباني وکړئ چې د فورن دي تبدیل کې لري کې بدلی کې ډېر مننه چې ګران کوتونکو تاسو ګورئ چې موږ سره په دې احتجاج چې کم نور د کلاس 4 کم حمایت کوونکي دي هغوی مو ولاړ دي هغوی سره خبرې اترې کوو چې تاسو په دې اړه باندې څه خیال دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اکرم له اکرم سینیر نائب صدر درجه 4 ملازمین زموږ ټول دغه مطالبه ده چې عبدالعزیز شاهین دی فوري تور د دې سټ نه لړ کړی شي او څومره زر تر زر کنه د دې نه پس په بیا موږ د نوي احتجاج لا عمل د خپل جوړو او که بیا څه نمونه نقصان شو نو باغ د دې میډیا په وساتت سره موږ ټول ته وایو چې لکه دا مسله زموږ پوری تور حل کړي او زموږ د صدر صاحب او د بختي اکبر صاحب د دې چې سسپنشن شوی دی چې دا پوری تور دستي بحال کړي او دا سسپنشن ختم کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زموږ هم دغه مطالبه کومه چې د دې ډیو شاهین صاحب په دې دفترو کې کم ناجایز راغستې دي دا خلک د دې دفترو اوسیدونکي نه دي د په دې دفترو په قانون نه پوهېږي دا دې دفتر نه لړکول غواړي میل سکول ته هر ځای ته چې د دې ځای نه دې دفتر نه لړکول غواړي زموږ دغه مطالبه ده او دې نه پس زموږ کې صلاح عمل اختیار کو نو بیا به ټوله ذمهواري په دې خلکو باندې ډېر مننه ګران کوتونکو تاسو ګورئ چې دې وخت کې موږ سره زموږ د منګوري چې کوم غټ سکول دی د حاجي بابا په هغې کې چې کوم کلاس 4 نوکر دی خورشید صاحب د هغه نه هم تپوس کوو چې هغه په دې اړه باندې د هغه څه رایه ده بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول شهید خان ډېر شکریه ادا کوم چې هغه راوړي موږ له زموږ د اواز د سرمایه‌دارو ته ورسوي زموږ صدر صاحب چې کومه منډې تړلې وي یا لیزلې کې هغه صاحب د دې کلاس 4 دپاره کوي چې کلاس 4 ته په کوم ځای کې مشکلات وي په کوم ځای کې سخت وي نو هغه به ورته خامخا ځان رسوي دا د حق دی ولې چې دې خلکو دله اوټ ورکړی دی د دې اوټ په ذریعه باندې صدر شوی دی نو دا هغه جوړېږي چې نو چې دا یو سړی دوه پیرې مطلب د پوسټ له لرې کې او بل ځای ته بیا لېږي نو دا خو لکه ناجیزه خبره ده نو زموږ انشاءالله پر بھرپور مطالبه ده چې دا سړی دغه ځای نه لرې کړي او که دا یې لرې نه کړو نو زموږ صدر صاحب چې کوم ورځ باندې اعلان وکړو په هغه ورځ باندې به انشاءالله تعالی موږ ټول مکمل چې څومره کلاس 4 دي دې ځنه د کالام ترونه پورې چې څومره ملازمین دي سرکاري اب ټول لوزو ضرورت کې بوته کینو به د ټول ذمہواری دی په سر باندې ډیره مهرباني ډېر مننه جی بالکل چې زموږ د قصه صاحب چې خبر وکړه ټول باندې زموږ عمل نه بار بار ویلو ته ضرورت نشته نوکران سره کلاس 4 سره چې ظلم کیږي نظر برداشت کولو قابل نه دي ډېر مننه ګران کوتونکو تاسو وکتل چې زموږ د کلاس 4 چې کوم نوکران دي او هغوی چې کوم د حکومت دپاره کومې زموږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چې کومې منډې تړلې وي هغه تاسو ته هم ښکاري او ټول خلک یې ویني خو په هغې ته دوی سره ظلم زیاتی کېږي او دوی د خپل ظلم خلاف نن یو الټیمیټم جاري کړی دی که موږ سره زموږ د دې کوم افسر دی شاهین صاحب که د بدلي پوري توګه باندې ونه شولله موږ به ملکن ډویژن چې څومره کلاس 4 نوکران دي موږ به ټول راوځو موږ به احتجاج کوو نو دې واقع زموږ د پروګرام وخت په خدمتو دی د کیمرمین باچا حسین خټک سره سمد انجم لا اجازه ورکوي په لوی الله مسپارو د الله په